الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. سورة النساء کی مسئلہ د میراث روانه وا. اولنی آیت کې د میراث کم بحث چیو پاگی کې یو څو مسئلے ذکر کړي چاہے کہ پلار مړو اولاد پاتیو نو اولاد ته بس میلاویږي، الکان پاتی دی جنکی پاتی دی نو سبا میلاویگی، یوازی جنی دا یوا نو سبا میلاویگی، که دوا درې څلور جنکی دی زیاتی جنکی دی نو آغی تا بس میلاویگی. داغی مسئلہ ذکر کړه. بیا زوی مړو مور و پلار پاتیو نو کداغی مور داغی بچی اولاد یی او مور و پلاری هم دی نو مور و پلار تو پاگی که سمیلاویگی. تذکره داغی کڑوا چی شپگم با میلاویگی. که اولادی نئی او رونا خویان دی هم نئی نو بیا با مور تا درم حصہ میلاویگی او پلار تا با ټول میلاویگی، او کرونا خویان دی یہ نو بیا با مور تا شپگم حصہ میلاویگی او باقی با ټول پلار تا میلاویگی. دغه مسئلے میں وسدی زینا مسئلہ ذکر کئی دا خزی او دا خاون. خزا مړه دا نو خاون تا بس میلاویگی، خاون مړلے نو خزی تا بس میلاویگی. دارنگی ورپسے مسئلہ ذکر کئی دا میرات. منگ وطا پختو کے میرات وایو، آلتا کی وطا کلالوی. سڑے مړلے نے پا برب آئیں سوگشتے نے پلار نکا وغیرہ سے نشتی، دارنگی پا کتب آنے ما اولاد نشتی. نو دی تبا پا دغی صورت کے دا میراث دا ورونه دی خویان دی بیا درونو خویان دو قسمون دی. یو تا اعیانی وی چاگا مور و پلار یوی، مور و پلار کی شریکی. دویم قسم علاتی و توی چی پلار یوی او میان دی جدا جدائی. میرنے رور و توی
ناغې ته علاتی وی عربی کې. دریم قسم رور هغه دی چې هغه مور یوی او پلارانی جدا جدای، هغه ته اخیافی وی. نو دلته کې په دې ځای کې د آیات کې چې تذکره کوي نو هغه به د اخیافي رور خور تذکره کوي. سړی مړ شو او میراث ته د غرونه وړي، نو غرونه یې هغه دي چې هغه اخیافي دي. مور کې شریک دي او پلاران جدا جدا دي. نو د هغې حصه به دلته کې ذکر کوي او بیا د صورت بالکل آخر کې آخری آیات چې دی هغه به کم چې آیانی رور دی یا علاتی رور دی چې پلاری یوی او یا دا چې مور پلار دواړه شریکی، دا یې تذکره به آخر کې کوي. دا آیات وویلی شي که ټیم و انشاءاللہ هغه به پکې ووایو. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، ستاسو د پاره نیم مال دی د هغې نه چې پرېښودي ستاسو بیبیانو. دا په هغه صورت کې ان لم یکن لهن ولد، چې کله نه وي د هغې اولاد، د ښځې اولاد نشتی او ښځه مړه شوه، نو د خاوند دپاره بیا نیم مال دی. د ښځې چې څومره حصه ده هغې کې به نیم د خاوند ته میلاویږي. هغه نیم چې پاتې شو هغې کې بیا به هغه په هغه وخت کې کته کېږي کله چې داسې واقع مخې ته راشي. ولې د دې ښځې کومه چې مړه شوې ده د دې به روڼه وي، خویان دې به وي، مور به وي، پلار به وي وغیرہ، بعضې په هغه وخت کې بیا کته کېږي. لیکن دلته کې خبره د خاوند ذکر کوي. خاوند ته به نیم مال میلاویږي کله چې د ښځې اولاد نه وي. د سړي خبره نه ده کړې، مړه ښځه ده نو د ښځې د اولاد اعتبار به کېږي، د مړي د اولاد. هغه بیا که د دې خاوند نه او که د بل خاوند نه، دا بګې مواقعات راځي. فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، وس که اولاد یې نو بیا فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، کچري د دغې ښځې اولاد، ښځه مړه شي ده، ښځې مړي دي، خاوندانې پاتې دي، وَلَهُنَّ وَلَدٌ او د هغې اولادو مشتي، نو فَلَكُمُ الرُّبُعُ، نو ستاسو دپاره بیا څلورمه حصه ده مما ترکنا د هغه نه چې پرېښودي دې زنانو، من بعد وصیت یوصین بها او دین، رستو د وصیت نه چې وصیت کوي دي په هغې باندې یا قرضي. ابتدا کې مون خبره کړوه دا ټولو نه اول تجهیز و تکفین دی، بیا ورپسې قرض دی او بیا ورپسې وصیت دی. د وصیت نه رستو به بیا میراث تقسیمیږي، هغه شیزونه به جدا کې د هغې نه رستو میراث پاتې شي، نه هغه به تقسیمولی کېږي. نو خاوند دوه حالتونه دي، یو حالت کې خاوند ته میلاویږي نیم مال، بل حالت کې خاوند ته میلاویږي څلورمه حصه. اوس خبره الټه کوي ولې دا خاوند خو همیشه خو به نه وي که نه، دی به مري، ښځه پاتې کېږي، خاوند مري. نو ولهن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد، ولهن الربع د دې ښځو دپاره څلورمه حصه ده مما ترکتم د هغه نه چې پرېښودي تاسو، ان لم یکن لکم ولد، کچري نه وي ستاسو اولاد. سړی مړ شو، ښځه پاتې ده او د دې سړي اولاد نشتی، نو ښځې ته میلاویږي بیا څلورمه حصه. دلته کې یو خبره پکې بله ده، یو سړی دی نو د هغه په یو وخت کې
یو خزم کې دی شي، دوم کې دی شي، دریم کې دی شي، څلورم کې دی شي. څلور ښځې دي، اولاد د دې سړي د هیچا نه هم نشتی، او سړی مړ شو، ښځې پاتې دي څلور. نو دې ټولو ښځو ته که ښځې یوه ده او که دوه دي او که درې دي او که څلور دي، ټولو ته به څلورمه حصه میلاویږي. که یوه ده نو دا یوه به ټوله څلورمه د دې شي، که دوه دي نو د ښځې ته به بیا دغه څلورمه حصه به ځان له تقسیم کی، نیمه نیمه به والي، نو بیا به اتمه شي. هغه د ښځې دپاره به هغه اتمه شي د یوې دپاره. او که ښځې درې دي نو دغه څلورمه حصه به دا ځان له په منځ کې تقسیم کی، درې حصې به کی، نو دا به د ټول مال 12مه حصه جوړیږي. نو 12مه به یو والی، 12مه به بله والی، 12مه به بله والی، یو حصه به والی. که ښځې څلور دي نو دغه څلورمه حصه دا به ځان له څلور ځای تقسیم کی، نو دا به د ټول مال بیا څلورمه دا 14مه حصه جوړیږي. نو یوې ته به 14مه میلاویږي، نو بلې ته 14مه، بلې ته 14مه، بلې ته 14مه. دغه څلورمه حصه دا به ځان له منځ کې تقسیم کی، د ټول مال 14مه حصه به جوړ شي، هر یوې ته به یو حصه میلاو شي. نو لهن الربع د دې ښځو دپاره څلورمه حصه ده، مما ترکتم چې پرېښودي تاسو. سړو ته وایي، نارینهو ته وایي تاسو پرېښودي، ان لم یکن لکم ولد، کچرې نه ستاسو اولاد. فإن کان لکم ولد، کچرې ستاسو اولاد شته، ښځه مړه ده، اولاد شته او سړی مړلی، پلار یې مړلی. وإن کان لکم ولدون، ښځې پاتې دي، نو فلهن الثمن، نو د دې ښځو دپاره اتمه حصه ده، مما ترکتم د هغه نه چې پرېښودي تاسو، من بعد وصیت، وروسته د وصیت نه، توصون بها، او دین چې وصیت کوئ تاسو په هغې باندې، یا قرضي. ځای په ځای باندې دا خبره پکې کوي، د قرض خبره پکې کوي، قرض مخکې نه لرې کوئ. ښه، نو چې کله سړی مړ شو، اولاد هم شتي، نو د اولاد تذکره خو مخکې وشوه، د مور و پلار تذکره هم شي ده، دلته کې د ښځې تذکره ده. نو چې اولاد شته او ښځه یوه ده، نو د هغې ټولو د هغې یوې ښځې به اتمه حصه، او که ښځې دوه دي نو بیا دقه اتمه به واخلي او دا به ځان له نیمه کي، دوه ځای به کي دغه اتمه حصه. نو دغه 14مه حصه به جوړیږي بیا د ټول مال. نو 14مه حصه به یوې ښځې ته میلاو شي، 14مه به بلې ته میلاو شي. او که ښځې درې دي، دغه اتمه حصه به ځان له په منځ کې درې حصې کی، نو دا به 40مه حصه جوړیږي بیا د ټول مال. نو یو به 40مه به یو والی، 40مه به بل والی، 40مه به بل والی. او که ښځې څلور دي نو دغه اتمه حصه به ځان له په منځ کې څلور حصې کی، نو دغه بیا 32مه حصه جوړیږي د ټول مال. ټول مال به 32 حصې شي، نو یو حصه به والی، څلور ښځې دي نو یو حصه به والی. نو فلهن الثمن، د هغې دپاره اتمه حصه ده، مما ترکتم د هغه نه چې پرېښودي تاسو، من بعد وصیت، وروستو د وصیت نه، توصون بها، او دین چې وصیت کوئ تاسو په هغې باندې، یا قرضي. وإن کان رجل یورث کلالة، بس خبره بل طرف ته لاړه. وس یو سړی دی، یورث کلالة، چې میراث وړی کېږي د هغه نه، په داسې حال کې چې دغه سړی میراثي کلالی. کلاله نه بره څه شتی، نه کته څه شتی، نه مور و پلار شتی، نیکه شتی، نه بل څوک شتی، او نه په کته باندې اولاد شتی، د اولاد هم نشتی، دې ته میراث وایي.
ان کان رجل یورث کلالتن کچره یو سړی میراث وړي کیږي دا غنا چې په داسې حال کې چې هغه میراثي او امراتون یا خزی وله اخ او د دغه میراث سړی یو وروري یا خوري دا ما مخکې وې چې دې ته اخیافي رور اخیافي خور دای پاتی نو اخیافي رور اخیافي خور چې دا صرف په مور کې شریک دي مور یو ده او پلارانې جدا جدا دي نو له اخون او اختن نو فلکل واحد منهم السدس نو د هر یو د پاره د دینه شپږم حصہ ده کرور د ناغه تبم شپږم حصہ ملاویږي کو خور د ناغه تبم شپږم حصہ ملاویږي دلته دا خیافی دا داسې مسله ده چې په دې کې ضرور او د خور تمیز بیا په دغه حصو کې نشتی چاغه ته زیاته ملاویږي او د بل ته کم ملاویږي سړی ته زیاته ملاویږي خځې ته کم ملاویږي دې پکې نشتی دې کې دواړو ته یو شان ملاویږي اتم شپږم حصہ ده بس که سړی دی نو هغه ته هم شپږم ملاویږي او که ښځه ده نو هغه ته هم شپږم ملاویږي فإن كانوا اکثر من ذلك کچری دا زیاد د دغه نه زیاد د دوونه دوی یا د دوونه زیاتی نو فهم شرکاو فی الثلث نو دا بیا شریکی په ثلث کې په درېمه حصہ کې به شریکی من بعد وصیت رسول وصیت نه یوصا بها او دین چې وصیت کولای کیږي پاغه باندې یا قرضی غیر مضار شی تاسو ضرر نه ورکون کی وصیت من الله دا وصیت ته حکم نه د الله طرفنا والله علیم حلیم الله دې پوها حلم والا بردبار نو کدا دو کسان دي دو تنرونه دي یا یو ورور یو خور دي او دا د مور کې شریک دي او پلانان جدا جدا دي نو کدا دو دی او ک درې دی او ک سلور دی هر سوچي دي دی ته بیا د ټول مال درې مې سملاویږي او هغه درې مې سو بیا ځان لا واخلي نو ځان په منځ کې تقسیمي برابر سرابر به تقسیمي پای کې بدا خور او ضرور هغه تمیز یو په دو باندې بنئ نه چې څومره خور اخلي او رور اخلي امر به خور لور کوي د خور او ضرور یو شانې سوی پکې دا مرستو د وصیت نه چې وصیت کولای کی پای ما یا قرضی غیر مضار شی تاسو ضرر نور کون کی یو بل ته ضرر نه ور کوي نقصان بنه ور کوي یو بل ته دې یو بل نقصان ور کوي دې صورت په آخر کې بالکل هغه بالکل آخری آیات ته هغه ګورئ یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلاله دلته بیا کلاله بحث ده صورت چې ختمی کی بالکل صورت آخری آیات ده نو دا 176 آیات ته آخری شپږمه پاره چې شروع شي ناغه کی سلورم رکوع ده یستفتونک داخله تپوس کې استانا دغه میراث په باره کې قل الله یفتیکم فی الکلاله نو توا الله فتوا درکې تاسو لا فیصله درکې حکم در مسله خی تاسو ته د کلاله په باره کې الله فتوا درکې تاسو له د کلاله په باره کې نمرون یو سړی او هلاکه مړ شو لیس له ولد چې نو داغه اولاد وله اخت او دا خور وا وله اخت اولاد نشته خور نشته فلهن نصفون داغه د پاره نیمه حصہ د مما ترک اچ پرې خو دی دغه میراث نه کلاله نو سړی مړ شو یو خورې پاتې ده نو دا به نیم مال واخلي چې اولاد هم نشته په بر هم څوک نشتی
وهو یرثها وس الته کې سړی مړل اول کې سړی مړو خورې پاتې وا وس خور مړه ده نو سړی پاتې دی یا رور مړل او رور پاتې دی نو چې رور پاتې نه هو یرثها دی به ټول میراث وړي د دغې ښځې د دغې خور ټول میراث به اخلي ان لم یکن لها ولد که چېرې نه وي د هغې اولاد یې نشتي نو ټول مال به دغې رور ته میلاویږي رور ته پاتې کېږي رور مړ شو رور پاتې دی نو هغه ټول مال دغې رور ته پاتې کېږي مخکې ما وي یو علاتی دی او یو اعیانی دی یو خپل رور دی ابی دادا یو دی او یو دادا چې دادا خو یو دی خو ابی دار یو جدا جدا ده مور کې جدا دي میرنی دي نو د هغې دپاره دا مسله شوه وهو یرثها نو دی به ټول میراث وړي د هغې ان لم یکن لها ولد که چېرې نه وي د هغې اولاد فإن کانت اثنتین که چېرې دا دوه اوس دوه خویان دی پاتې دي سړی مړلی او دوه خویان دی پاتې دي یا د دوه نه زیاتې دي نو فلهما الثلثان مما ترک نو د دې دواړو دپاره دوه ثلثه دي د هغې نه چې پرېښودي دي دی مړي سړی مړ شو دوه خویان دی پاتې دي یا د دوه نه زیاتې دي نو دې ته به ثلثان میلاویږي دوه درېمې حصې ما مخکې مسله تېره شوه 2/3 2/3 به اخلي د ټول میراث چې 3 حصې کې نو 2 حصې به دې ته میلاو شي ځان یې بیا تقسیموي که 2 ته نه جو درېمه به والي یو حصه به والي او که زیاتې د هغې په حساب سره دغه تقسیموي بیا ځان له وإن کانوا اخوة رجالا ونساء او که چېرې دا خویان دي رونه سړي او زنانه نارینه او زنانه سړی مړ شو او د هغه رونه د خویان دي پاتې دي او دا رونه خویان دي هم هغه دي چې دا خپل رونه دي یا میرني رونه دي نارینه او زنانه دي نو فللذکر مثل حظ الانثیین نو د پاره د نارینه په شان د حصې د دوو زنانو دي یبین الله لکم ان تضلوا بیانې الله تاسو ته دا مسلې دې د پاره چې تاسو ګمراه نه شئ والله بكل شيء علیم الله دې پاره شی باندې پوها دا مسلې شوې 12 اول کې شوې سلور دا شوې نو 12 او سلور 14 مسلې د میراث په دې کې ظاهرا ذکر کړي او د دې نه بیا ډېر شی مسلې نور راوځي ولکم نصف ما ترک ازواجکم ستاسو دپاره نیم مال دی د هغه نه چې پرېښودي ستاسو بیبیانو ان لم یکن لکم لهن ولد که چېرې نه وي د هغې اولاد فإن کان لهن ولد که چېرې یي د هغې اولاد فلکم الربع نو ستاسو دپاره څلورمه حصه ده مما ترکنا هغې نه چې پرېښودي دي من بعد وصیت وروسته د وصیت نه یوصینه بعودین چې وصیت کوي دي په هغې باندې یا قرضي ولهن الربع د دې دپاره څلورمه حصه ده مما ترکتم هغه چې پرېښودي تاسو ان لم یکن لکم ولد که چېرې نه ستاسو اولاد فإن کان لکم ولدن که چېرې ستاسو اولاد فلهن الثمن نو بیا د دې دپاره اتمه حصه ده مما ترکتم د هغه نه چې پرېښودي تاسو من بعد وصیت وروسته د وصیت نه توصونه بعودین چې وصیت کوئ تاسو په هغې باندې یا قرضي وإن کان رجل او که چېرې یو سړی یورثو کلالتن چې میراث وړی کېږي د هغه نه په داسې حال کې چې هغه میراثي کلالی او امراتون یا ښځی وله اخ او دا غروري او اختن یا خوري فلکل واحد منهم السدس نو د هر یو د پاره د دینه شپږمه حصه ده فإن کانوا اکثر من ذلک که چېرې دي زیات د دغې نه زیات د دغې یو نه دوه دي درې دي ډېر دي نو فهم شرکاء فی الثلث نو بیا به دي شریکې په ثلث کې په درېمه حصه کې من بعد وصیت یوصی بعودین وروسته د وصیت نه چې وصیت کولی کېږي په هغې باندې یا قرضي غیر مضار شی تاسو ضرر نه ورکوونکي وصیت من الله دا وصیت دی د الله د طرف نه والله علیم حلیم الله دی پوهه بردبار تلک حدود الله دا د الله حدونه دي
ومن يطع الله ورسوله چا چې سوچ تابعداري کوي د الله او د الله د رسول يدخله جنات الله به داخله جنتون چې بهږي لاندې داغینه نهرونه خالدین فیها همیشه به پای کې وذالک الفوز العظیم او دا کامیابی لویا ومن يعص الله ورسوله او سوچ نافرمانی کوي د الله او د الله د رسول و يتعد حدوده او تجاوز کوي د الله د حدودونو يدخله نار الله به داخل کی جهنم ته خالدین فیها خالدن فیها همیشه به پای کې وله عذاب مهین او دا پار دے عذاب رسوا کونکے نو تلک حدود الله دا حدود دا الله دی دا پولی دی دا بریدون دی دینه با اوڑی نا دا بونڈری دخوا نو دغه بونډرې تبه نږدې نږدې کله وایي لا تقربوها دته نږدې مزه نږدې چې لاړ شي داسې نه چې ور واوړي پې نو تلک حدود الله دا د الله حدونه دي ومن یطع الله ورسوله سوچ تابعداري کوي د الله او د الله د رسول يدخله جنات الله به داخلي جنت ته دغه بونډرې کې دنه پاتې کېږي نو تب آخر یو پیر لار به ته کولاو کې زی به جنت ته وځي کنه تجری من تحت الانهار چې بهږي لاندې داغې نه نهرونه خالدین فیها همیشه به پای کې وذالک الفوز العظیم دا کامیابی لویا او سړی چې کله دیوال باندې ورودانګي دی بل طرف ته لاړ شي ورک شي کله تباه شي سو شي هغه بونډرې کې دن نه یې کې دن نه اوسېږي نو تا ته به ګیټ کولاو شي زه جنت ته وې بونډرې کې دن نه یې په دغه کې پابند دي کنه جیل کې نو جیل دروازه ته کولاو کې آزاد شوي ومن یعص الله ورسوله سوچي نافرمانی کې د الله او د الله د رسول ويتعد حدوده تنو تجاوز کې د الله د حدونو نه الله د حد نه چې وردانګي نو چرته به ودانګي ال د دیوال چې اخوا دی ور ټوپ کړو نو يدخله نارن داخل بکی الله دلر جهنم تا ورتا خالدن فی همیشه وي دې پای کې ولو عذاب مهین د پاره د عذاب رسوا کوونکې الله رب العزت موږ له قران او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي الله دې موږ د اولنی خلق کم چې نعمتونه ورکي الله دې موږ هغه کې شمار کړي ورپسې د جهنم والا تذکرہ چې الله کوي الله دې موږ د غینو ساتي اخر دعوانا